نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 40 رکو نمبر 5 د دې رکو خلاصه او پس د هغې لفظي ترجمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه المنوره ته هجرت وکړو دغلته يهود او نصارا آباد. يهود ټول او اکثر نصارا دا د حضرت یعقوب علیه السلام د نسل نه په دې رکوع کې د اسلام بنیادی عقاید بیانی او هغه طرف ته دعوت هغه توحید د رسالت د او صداقت د قران د او پس د مرګ نه دوباره ژوند دعوت د ایمان طرف ته فآمنو سره ایمان راوړي د رب العالمین شکر ادا کوي او شکر د رب د چې د رب نعمتونو د رب خلاف مې استعمالوي د مانځه پابندي کوي خاص کر کې منځ په جمع سره تقوا اختیار کوي صرف د رب نه یریږي د خپل مالونو نه زکات ورکوي زکات د الله حکم دی د الله سره چې کوم لوزونه هغه تاسو کړی دي هغه پوره د رب العالمین نه مدد غواړي په صبر او منصره د کفر نه ځان بچ کی د الله په آیاتونو باندې پیسې ماخلی حق مپټوي او حق د باطل سره ګډوډ کوي ما چې بیا څوک د حق او د باطل تمیز نشي کولی او کله چې بل ته نصیحت کوي نو خپل ځان مهیروي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. یا بنی اسرائیل تلور کرتا په قرآن کې راغلی دی. اسرائیل دا لقب یا نوم د حضرت یعقوب علیه السلام معنی د دې دا عبد الله. یا بنی اسرائیل اے اولاد د حضرت یعقوب علیه السلام اذکروا را یاد کړئ نعمتی نعمتنا زما التي هغه انعمت علیکم انعام می کړی دی پتا سو باندې و اوفو او پرواله وکړئ بعهدی فلو زما سرا اوفی بعهدکم پرواله وکړم ز فلو تاسو سرا و ایا یو خاص زمانہ فرهبون او یریږئ و امنو ایمان راوړئ بما په هغه قرآن باندې انزلتو چې ما نازل کړی دی مصدقا لما تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو معکم چې تاسو سره دی تورات انجیل وغیرہ دا خداغي تصدیق کوي موافق دی کومي خبرې تورات انجیل کې دي هغه خبرې په قرآن کې دي نو ایمان راوړئ په قرآن باندې. ولا تکونو او مکه گئی تاسو اول کافر به اول انکار کوونکی په دې قرآن سرا ولا تشترو او مغور کوي ما اخلی بی آیاتی پا آیاتونو زما باندې ثمنا قلیلا قیمت لگ او ټول دنیا دا لگا دا و ایا یو خاص زمانا فتقون ویری گئی تقوا ځان کې پیدا کی او تقوا د کامیابی نښه ده. ولا تلبسوا الحق مګډ وډ کوي په خلق باندې حق لرا بالباطل په باطل سرا وتكتموا الحق او مپټوي حق لرا وانتم تعلمون او حال داد چې تاسو پوهیږئ دا د کار د ګناه دی. واقیموا الصلاة پابندي کوي د مانځه واتوا الزکات ورکوي زکات لرا ورکعوا رکوع کوي مع الراکعين سره دا رکوع کوونکو. مفسرین لیکي د دینه مراد په جمع سره منځ کول په جمع سره د منځ کولو ډېرې زیاتې فایدې دي اجرونه دي ثوابونه دي او جمع سره نه منځ پرې ښودل هغې باندې په حدیثو کې وعید هم راغلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې کسانو نه د خفګان اظهار هم کړی دی چې په جمع سره منځ نه اتأمرون الناس بالبر آیا حکم کوي تاسو خلق ته په نیکۍ سره وتنسون انفسکم او حال دا دی چې هیروئ ځانونو خپلو لره ځان مه یروئ چې بل ته د نیکۍ حکم کوئ په خپله نیکي کوئ د دې نه مراد دا نه دی چې په خپله نیکي نه کوئ نو بل ته به د نیکۍ حکم نه کوئ. وانتم تتلون الکتاب
او للی تاسو کتاب لرا، کتاب نه مراد تورات. افلا تعقلون آیت تاسو د عقل نه کار نه اخلی. واستعینوا مدد حاصل کړئ بالصبر په صبر سرا، والصلاة او په مانځب سرا. د صبر په مصیبت باندې چې مصیبت در باندې راشي صبر وک، صبر په اطاعت د الله باندې چې د الله بندگی شروع کې پرېږدې ما صبر وک، تکلیف در باندې راشي صبر وک، او د ګناه نه هم صبر وک. وانها او یقینا دغه صبر یا د منس لکبیرة خامخا ګران دی، الا علی الخاشعين مگر ګران نه دی په هغه کسانو باندې چې کوم عاجزی کوونکي دي. الذین دا عاجزی کوونکي هغه کسان دي یظنون یقین کوي انهم یقینا دوی ملاقو ربهم ملاویدن کې دي د خپل رب سرا. نو بیا دوی ته صبر او منځ کول کوم ګران ښکاري. وانهم او یقینا دوی الیه خاص دغه رب ته راجعون و پس ګرځیدون کې دي.